دا هم یوه بنیادي او اهمه مسله ده. پشمنۍ سنت ته بعضې خلک د خپل عادت نه مجبور دي، هغه د روژه ماتي په خوراک باندې اکتفا کوي او سحر پشمني ته نه پاسېږي. حالانکه سحر پشمني ته پاسېدل دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت ده او پشمنۍ د شپې شپږمې آخري حصې ته وایي او دې نه کم ناوخته شي نو بهتره خبره ده. خو دومره زیات پشمنۍ منه وخته کوي چې هغه بالکل د اذان وخت وي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام د ارشاد نقل کوي تسحروا فإن في السحور برکة، او تاسو پشمنۍ کوئ ځکه چې په پشمنۍ کې برکت ده. که څوک سحر وختي نشي پاسېدلی او پشمنۍ ته نشي پاسېدلی، د هغه باندې هغه د خپل عادت نه مجبور وي، نو کم از کم د سنت پوره کولو دپاره سحر پشمنۍ ته پاسېږي. او داسې پشمنۍ کې دومره زیات خوراک هم مه کوئ چې پوره ورځ د تاسې معده خرابوي او تاسې ترخه ترخه ارژي باسئ، او دومره کمه هم مه خورئ چې د کم خوراک د وجې نه پوره ورځ تاسو ته کمزورتیا محسوسیږي، بلکې په اعتدال سره درمیانه خوراک کوئ. او داسې د روژې متعلق د رمضان المبارک روژه چې کومه ده د دغې نیت په الفاظو سره په حدیث کې موجود نه دي، البته صرف په زړه کې نیت کول دا کافي دي چې زه نن د رمضان المبارک روژې نیت کوم. او دې سره د رمضان المبارک د روژې نیت دا بیګنه هم کولی شئ او سحر صبح صادق نه مخته هم کولی شئ، صبح صادق نه بعد هم کولی شئ، او داسې زوال نه یوه ګنټه مخته پورې د رمضان المبارک د روژې نیت کولی شئ. په دې شرط باندې چې تاسو سحر صبح صادق نه بعد څه خوړلی نه وي. او داسې قضایي روزې او کفاره روزې او داسې نظر غیر معین دا داسې روزې دي چې د دې نیت دا د بیګنه یعنی صبح صادق نه مخکې د دې نیت کول ضروری دي. او که چیرته صبح صادق نه بعد تاسو د دې قضایي روزې کفاره روزې او داسې نظر غیر معین روزې نیت وکړئ تاسې په زواب صبح صادق نه بعد، نو په شریعت کې د داسې نیت هیڅ اعتبار نه کیږي. البته نفلی روزې او داسې نظر معین د دې نیت هم زوال نه مخکې کیږي او په دې شرط باندې چې تاسو سحر صبح صادق نه بعد څه خوړلی نه وي. نو بهرحال د رمضان المبارک د روژې نیت چې کومه ده د دې لپاره خاص الفاظ متعین نه دي، بلکې په خپله ژبه کې صرف دا نیت په زړه کې کول چې زه نن د رمضان المبارک د روژې نیت کوم. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په صحیح طریقه د رمضان المبارک د روژې نیولو توفیق را نصیب